دینه مخکې مونږه د ناقصې واوي د ثلاثي مجرد کم ابواب دي نو هغه په تفصیل او په وضاحت سره د الله جل شانه په توفیق سره ذکر کړل. د دې درس نه به مونږه د ثلاثي مزید فيه د ناقصې واوي د ثلاثي مزید فيه کم ابواب دي نو ان شاء الله تعالی دغه ابواب دا به ذکر کو. نو لومبه باب دی باب افعال او تدې صرف صغیر دی اعلى يعلي اعلاء فهو معلن واعلي يعلى اعلاء فذاك معلن لم يعلي لم يعلى لا يعلي لا يعلى لن يعلي لن يعلى الأمر منه أعلي لتعلى ليعلي ليعلى والنهي عنه لا تعلي لا تعلى لا يعلي لا يعلى والظرف منه معلن معليان معليات. نو پدې کې هم د ناقص کم قوانین دي دغه قوانین دا پکې جاری شوي دي. د فعل ماضی معلوم او کم د مضارع مجهول صيغه ده نو په دې دوړو صيغو کې دو قوانین جاری شوي دي. یو دو یدعا تدعا والا قانون او دویم دو قالباع والا قانون. اعلا دا په اصل کې وو اعلوا د اکرمه په وزن باندې نو د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو مونږه په یا سره بدل کو. نو بیا د قالباع والا قانون د وجنه دا یا په الف سره بدل شوی دی نو د اعلونه جوړ شوی دی اعلا. دغه شانتي کما د مضارع مجهول صيغه ده يعلا نو دا په اصل کې دا يعلو نو وو واقع شوی دی په څلورم ځای باندې او په اصل یعنی په ثلاثي مجرد په ماضي معلوم کې دا وو په دریم ځای باندې او د دې نه کم مخکې حرکت دی نو دا ته دی مخالفو نو دا وو دا مونږه په یا سره بدل کړو او بیا دغه یا مونږه په الف سره بدل کړه نو د یعلوونه جوړ شوی دی یعلا. کم د مضارع معلوم صيغه ده یعلی نو دا په اصل کې وو یعلو یعلو نو د دعیه قانون د وجنه دا وو مونږه په یا سره بدل کړی دی نو د یعلوونه یعلیو جوړ شو یعلیو. بیا په دې کې یرمی ترمی قانون جاری شوی دی ځکه چې یا مضموم دی او تدینه مخکې حرف دا مکسور دی نو د یا نه مونږه د ضمه د لرې کړه نو مونږ سره جوړ شو یعلی. اعلاء مصدر دا په اصل کې اعلاون اعلاون نو په دې کې د دعاء او د بکاء قانون دا جاری شوی دی. دا غي خلاصه داوا چې کله د الف زائدین ورستو متصلا د لام کلمې په مقابله کې حرف علت واقع وي نو دغه حرف علت دا به مونږه په حمزه سره بدلو نو دا اعلاون دا د الف زائدین ورستو متصلا و واقع شوی دی نو دغه و مونږ په حمزه سره بدل کو نو مونږ سره اعلاء دات جوړ شو. اعلى يعلي اعلاء فهو معلن. معلن دا اسم فاعل له دا په اصل کې و معلون د مکرمون پشانتی نو د ټول نړمبه د دعیه قانون د وجنه دا وو دا مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره معلیون جوړ شو معلیون. بیا د یرمی ترمی قانون د وجنه د یا نه ضمه مونږ لرې کړه نو د معلیون نه معلین جوړ شو معلین. نو اوس د یا او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله یا ته مونږه حذف کړه نو د معلین نه معلین جوړ شو. و اعلیا ماضی مجهول
دا په اصل کې وو اعلوا اعلوا د اکرمه په شانتي. نو د دعیه قانون د وجنا دا وو په یا سره بدل شوی دی، نو د اعلوا نه اعلیا دا جوړ شو. او یعلا کې مونږه قانون دا جاری کړی دی اعلاء فذاک معلن. معلن اسم مفعول له دا په اصل کې معلون داو د مکرمون په شانتي. نو معلون کې د ټولو نه لومبې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی. و واقع شوی دی په څلورم ځای باندې او تدینا مخکې حرف باندې چې کم حرکت دی هغه تدی مخالف دی. نو دا وو دا په یا سره بدل شو، نو دا معلون نه جوړ شو معلیون. بیا د قال قانون د وجنا دا یا په الف سره بدل شوی دا، نو دا معلیون نه جوړ شوی دی، نو دینه جوړ شو معلان. نو اوس د الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، الف هم ته حذف کو، نو معلن دا جوړ شو. لم يعلي لم يعلى، يعلي په اصل کې وو يعلي اخر کې یا ده، او لم يعلى په اصل کې وو يعلى اخر کې الف. نو د لم د وجنا دغه حرف علت غورځیدلې دی، د معلوم په صيغه کې یا او د مجهول په صيغه کې الف. نو لم يعلي لم يعلى دا ته جوړ شو. لا يعلي لا يعلى هغه مضارع معلوم او مجهول دی، خو صرف لینفی فی داخله شوی ده. لا يعلي لا يعلى لا يعلي لن نصب ورکړی دی، او لا يعلى په اخر کې چونکه الف دی او په الف باندې حرکات دا ناراضي. الامر منه اعلی دا مونږه د تو اعلی نه جوړ کړی دی. په دې باندې خبره مونږه په امر حاضر کې کوو. لتعلى ليعلي ليعلى لتعلى دا په اصل کې دی تعلى د مضارع مجهول نه مونږه جوړ کړی دی. نو د لام امر د وجنا اخرنا الف حرف علت دا غورځیدلی دی. ليعلي ليعلى نو دا په اصل کې وو يعلي او يعلى، نو د لام امر د وجنا حرف علت دا غورځیدلی دی. والنهي عنه لا تعلي لا تعلى لا يعلي لا يعلى. دلته هم د معلوم په صيغه کې د لینه د وجنا یا حرف علت غورځیدلی دی، او د مجهول په صيغه کې الف حرف علت دا غورځیدلی دی. والظرف منه معلن دا د اسم مفعول کې چې کم تعلیل مونږ کړو هغه شانت دلته هم دی. او معلیان معلیات دا په اصل کې وو معلوان معلوات. نو د یدعا تدعا قانون د وجنا دا وو دا په یا سره بدل شوی دی. او په دې کې اگر چې یا متحرک دا تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، خدا یا دا په الف سره نه بدلیږي ځکه چې تدینه وروستو د تثنیه الف راغلی دی او د جمع الف راغلی دی. نو دا په صرف صغیر کې چې کم قوانین جاری کېدل نو موږ هغه قوانین دا ذکر کړل. اوس راځو موږ تدی باب صرف کبیر له. د فعل ماضی معلوم گردان دے اعلا اعلیا اعلو اعلت اعلتا اعلینا اعلیتا اعلیتما اعلیتم اعلیتی اعلیتما اعلیتن اعلیتو اعلینا. نو دا کبر لنبی صیغه دا اعلا دا په اصل کې وو اعلوا دا اکرمه بشانتی. نو د یدعا تدعا قانون د وجنا دا وو په یا سره بدل شوی دی، نو اعلیت جوړ شو. بیا د قال قانون د وجنا دا یا دا په الف سره بدل شوی دی، نو د اعلینا اعلا دا تی جوړ شو. دا کما دریم نمبر یعنی د جمع مذکر غایب صیغه، سلورمه صیغه د واحد مؤنث غایب صیغه، او پنځمه صیغه د تثنیه مؤنث غایب صیغه. نو په دې کې درې قوانین دا جاری شوي دي. اعلو دا په اصل کې وو اعلو، او اعلت دا په اصل کې وو اعلوت، او اعلتا په اصل کې وو اعلوتا. نو د ټولو نه لومبې
په دې کې د یدعا تدعا قانون د وجې نه دا وو دا په یا سره بدل شوی دی، نو موږ سره جوړ شو اعلیو، اعلیت او اعلیتا، اعلیتا. بیا په دې کې د قال قانون جاری شوی دی، د هغې د وجې نه دا یا موږ په الف سره بدل کړه، نو موږ سره جوړ شو اعلاو، اعلات او اعلاتا، اعلاتا. بیا په دې کې د التقاء ساکنین قانون جاری شوی دی، د هغې د وجې نه الف حذف شو، نو اعلو، اعلت او اعلتا دا ته جوړ شو. او په اعلتا کې اگر چې په ظاهر کې التقاء د ساکنینو نشته دی، خو مخکې مونږ ویلو چې دلته په دې تا باندې کم حرکت دی نو دا عارضي دی، دا تا په اصل کې ساکن و، خو د الف د وجې نه په دې باندې زبر راغلی دی. د دې څلورو صيغو نه علاوه د اعلا، اعلو، اعلت او اعلتا نه علاوه د نورې چې کومې صيغې دي د اعلیا او د اعلین نه والا تر د اخیره پورې، نو په دې کې صرف یو قانون جاری شوی دی د یدعا تدعا والا، دا یا په اصل کې وو، خو د یدعا تدعا قانون د وجې نه دا وو په یا سره بدله شوې ده. د فعل ماضی مجهول گردان دی اعلیا، اعلیا، اعلو، اعلیت، اعلیتا، اعلینا، اعلیتا، اعلیتما، اعلیتم، اعلیتی، اعلیتما، اعلیتن، اعلیتو او اعلینا. په اعلیا، اعلیا، اعلیت او اعلیتا په دې څلورو صيغو کې په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی، ځکه چې دا صيغې په اصل کې وي اعلوا، اعلوا، اعلوت او اعلوتا، نو د وو نه مخکې حرف باندې زیر دی، نو دی وجې نه دا وو دا مونږ په یا سره بدل کړی دی، نو اعلیا، اعلیا، اعلیت او اعلیتا دا ته جوړ شو. او اعلو د جمع مذکر غایب کومه صيغه ده، نو دا په اصل کې دی اعلیو د اکرمو په شانتې، نو په دې کې د یدعو تدعو قانون کومه دویمه حصه مونږ ذکر کړې وه، که د صيغې شکل عیو، میو، عوي او هوي په شانتې جوړېدلو، نو بیا به مونږ د وو او د یا حرکت نه حذف کوو، بلکې مونږ به بیا نقل حرکت کوو، نو دې په آخر کې هم د عیو په شانتې شکل جوړ شوی دی، صورت جوړ شوی دی، الته عیو او دلته لیو دی، نو دې وجې نه د وو دا ضمه دا مونږ لام له ورکړه او د لام نه مو کسره لرې کړه، نو د اعلیو نه جوړ شو اعلو، نو اوس د دوو واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، یو وو تی مونږ حذف کو، نو اعلو دا ته جوړ شو. د دې پنځو صيغو نه علاوه دا نورې کومې صيغې دي د جمع مؤنث غایب د صيغې نه والا تر د اخیره پورې، اعلینا، اعلیتا، اعلیتما، اعلیتم، دا په اصل کې وی اعلیونا، اعلیوتا، اعلیوتما، اعلیوتم، اعلیوتی، یعنی وو ساکن دی او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده، نو د میعاد قانون د وجه نه دغه وو په یا سره بدل شوی دی، نو دا اعلینا، اعلیتا، اعلیتما دا تی جوړ شوی دی.